السلام علیکم عزتمن د زینب د مور بیان واورئ چې څه ویلي دي. زینب مور وایي چې یعنې زه نه وایي څه نه منم دې ته جاسدي په چوک کې سړیان پانسي ورکړل شي او زموږ عمده ملزم دی بل ملزم نه دی. د دې بوډۍ په خوله باندې مه تېروځئ. عزتمن تاسو غواړئ چې پوه شئ زموږ دا ویډیو د څه تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو زینب د څو ورځې مخکې په چارسده کې د جنسي زیاتېدو د وجې قتل شوې ده. هغه د قاتل مور ویل چې زما زوی هېڅکله قاتل نشي جوړېدی ځکه چې دا یو ساده یو معذوره کس دی او ده به همیشه ماشومانو سره مینه کوله او د خپل جب نه به پرې خرچې کولې. خو عزتمنو چې کله چې د زینب مور دغه خبرې واورېدلې نو توجه وکړو چې ویې ویلې چې دا خو د سړی د خپل د بچي د بچ کېدلو دپاره هر څنګه قسمه زبان استعمالولی شي. موږ نه غواړو چې دا ملزم دی خلاص شي یا دا ملزم بې ګناه ده. زموږ عمده ملزم دی بل نه دی، ځکه چې د سره په موبایل کې هم هر څه ثابت شوي دي او په دغه ټایم کې د سره جنسي د قوت ګولۍ هم ثابت شوي دي او په موبایل کې ورسره دومره غلط فلمونه ثابت شوي چې هر کس دغه فلمونه ګوري نو د هغه شهوت دومره اوچت چې ماشومه نه چې یعنې د 10 کلنو ماشوم هم بیا نه پرېږدي. د زینب مور ویلي دي چې یعنې زه تر اوسه پورې سکرین ته مخامخ نه راتللم، مې بیان کولو. د دغې د وجې نه راغلم چې د دې بوډۍ بیان ما کلی واورېد نو زما زړه صبر ونه کړو. ما ویلې ما مې خپل خاوند ته ویلې چې یعنې دا ښځه خو ډېره دروغجنه ده، خو زه سره عام خلکو ته وایم چې د دې په خوله باندې یقین مه کوه ځکه چې زه تر اوسه پورې خپل خاوند منې کولم چې ته غلی کښېنه، ته هېڅ مه وایه، موږ یو، موږ به ټول بیانونه او ټول کیس به موږ به ختموو. خو ښځې د زینب د مور زړه صبر ونه کړو، ویې ویلې چې دا کس د سړیان په چارسدي په چوک کې پانسي شي. من الله تعالی دې د چا بچي باندې همدغه شانتې زیاتې نه کېږي او نه دې وجلې کېږي. که چې د زینب مور ته وګوره څومره په جذباتو او دغه کې لګیا وه، څومره جذباتو کې بیانونه وکړه او وایي چې یعنې دا کس د سړیان پانسي کې کو تاسو پانسي نه کوم ما تیاره وه د زه یې سړیان د دوی وینې څکم. الله تعالی د دوی مور او پلار او وروڼو خویندو ته دې ولې د زړه صبر ورکړي ځکه چې بچي ډېر خواږه وي. عزتمن زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.